وبه قال حدثنا إلى أخي أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الحين فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في سعيد واحد فيسمعهم الداعي وينقذهم. یو میدان بید یو کس خبر باوری و یو کس نظر باول تر اخره ټولو ترسی وینفذهم البصر د سترګو نظر به اول تر اخره رسیان. وتدنو الشمس منهم فلك حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وقليل من أرض إسماعيل إلى ربك فيقول وذكرك. په حدیث کې نهایت اختصار در. اذهبوا إلى موسى تابعوا رسول رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إلى قريب بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عاجلت لكان زمزم عينا. الله د ابراهیم علیه السلام په مور باندې رحم وکړي ډېر عجلت یې وکړي. کله چې جبریل هلته وزر ووهه او د زمزم چینه راووته وایي که دغه اوبه ته بند اچولی نه وی دا به د دنیا 4 ګوټونو ته رسېدلی وی. نو دی ورته بند واچو چې د اوبه دلته راایساري شي او زما د بچي ضروریات ورباندې پوره شي. وی ډېر تعجیل یې وکړه لکانه زمزم عینا معینا د زمزم چینه داسې وایه چې دا به بهیدونکې وه ټول اطراف عالم ته. وقال الأنصاري إلى آخره حدثني ابن عباس رضي الله عنه ولكنه قال أخبر إبراهيم وإسماعيل وأمه وهي ترضعه معها شنة. یو ګوډی د اوبو ورسره و یو ګوډی د اوبو ورسره و چې ابراهیم علیه السلام مې د خپل مور بیبي سره په بیت الله کې پرېښودل. لم يرفع حدیث موقوف د مرفوع نه ده. وبه قال حدثنا إلى آخره قال ابن عباس رضي الله عنه أول ما اتخذ النساء منطقة من قبل أم وی عربو کې چې دا منطقه مروجه شوه د دې بنیاد د اسماعیل علیه السلام مور هاجرې بیبي ایښې ده. منطقه څه ته وایي حضرت؟ کمربند. کمربند دا یو څادر به مضبوط اوس خو راوتي دي کمربندونه د زنانو چې د املا ورباندې تړي نو چې څومره بچي راوړي 2 خبرې به فایده کې وي. یو بدای چې ملا به نه خوږیږي، دویم بدای چې د خېټې دا چمړه به غټیږي نه. کله چې یو زنانه ولو د ډېر بچي راوړي نو دا د خېټې چمړه نه ده داسې ښکته روانه شي زوړنده شي نو د ښځې هغه حسن خد و خال ورسره متاثره کیږي. او کمربند یا شکمبند دا 2 نومونو باندې خرڅیږي. نو عربو خو به څادرې وې څادر به د لنډ املا نه تاو همیشه به املا تړلې وه. نو چې کله به حمل واخیسته ملا به یې تړلې وه او که به یې وضع د حمل وشوه بیا به یې تړلې وه. عربو کې کمربند اوس هم شته. اوس د ورېښمو کمربندونه د اطلسو کمربندونه ډېر قیمتي راووته. پخوا خو د عامو څادرو وی عربو کې د کمربند بنیاد هاجرې بیبي ایښی ده. اول چې ملا تړلې وه په کمربند نو دې تړلې وه تر نن ټول عرب د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ده او د هاجرې بیبي ځکه خو دا زنانه کمربندونه تړي. اتخذت من قبل توفيها تنام على ثغرة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فقد زمزم فيه على المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم بس یو توشدان و هغې کې لږ چوارې وې او لږې اوبه وې. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته ابراهیم علیه السلام عند الدوحه دلته یو ونه وه دې ونې سره یې پرېښودل او دی ته روان شو شی واړوله. نو چې روان شو بیبي ورپسې آواز وکړه. هغه شاته نه کتل. وی این تذهب یا ابراهیم الی من ترکتنا یا ابراهیم. بدریم ځلې ورته ویلی چې رب ته دې پرېښودو ویا وایزن لا بس اوس ځای کېږو نه هله خو بېرته فلسطین ته لاړه. فقالت يا ابراهيم ان تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس. دا خو داسې وادي ده چې دلته انسان نشته نه بل حیوان شته او دا موږ د چا ته پرېښودو. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها فقالت له الله امرك بهذا قال نعم. قال الله تعالی درته امر کړی چې موږ دلته
دلته پرېږده وایي او د شانه یې ورته ویلی اذن لا یضیعنا بس چې الله درته ویلي بیا موږ نه ضایع کېږو وله فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بها اکنډو ته ورسېده نور آواز هم ورپسې نه رسېده یو ځلې شاته راوکتل فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم په داسې وادي کې مې ښځه او بچي پرېښوده چې شین بوټی هم پکې نشته ستا د بیت الله سره وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء اګوډي کې اوبه وې هغه ختمې شوې دام تږې شوه او بچی هم تږی شول وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبد فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها او بچی جړلې دی ډېرې تند نه دی ویلې چې اوس ډېر تکلیف نه شي نو یو خوا بلې خوا یې منډې ولې صفا غونډۍ ته به وخته مروه ته نو دا نن چې ما ورته صفا مروه کې سا یې کوو خو دا عاشقانه منډې د حضرت هاجرې بیبي وي د هغې سنت دی فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعل ذلك 7 مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم دا و چکره چې ما ورته وهو دا و چکره هاجرې بیبي وهلې و منډې د اوبو دپاره یا یو انیس دپاره چې څوک وګوري هغه نه امداد د اوبو وغواړي ولذلك سعى الناس بينهما فلما أشرفت عن المروة سمعت صوتا فقالت صهد تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم وای تا سره زمونږ فریاد رسی شته زمونږ فریاد اورېدی شي وای دا چې وی کته نو دا فرشته وه د زمزم دا چینه چې ده په دغه ځای کې أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت دلته را جمع کولې تالاب غوندې جوړه و که نه هغه ټوله شګه وه که نه وهو يشور بعدما تغلب قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ام اسماعيل لو ضربت زمزم او قال لو لم تغلب من الماء لكان زمزم عينا معينا قال فشربت واوضت ولدها فقال لها الملك لا تخافي ضيعه فانها ته ویریږه مه چې ته یا ستا بچي به ته به نقصان ورسي الله به تا او ستا بچي حفاظت کوي يبني هذا الغلام وابوه وان الله لا يغير دلته بیت الله د بنیادونو باندې شګې راوړېدلې وې وایي ستا بچی او د دې بچي پلار به دا بیت الله جوړی وكان البيت مرتفعا من الارض كالرامية تأتيه د دې څه مطلب شو حضرت وکان البیت مرتفعا دی وخت کې د بیت الله بادي اسمان ته اوچته شوی و الله اوچته کړی و د فرشتو په واسطه تش بنیادونه پاتې و په بنیادونو باندې طوفان شګې راړولې وې او آبادي اسمان ته خېجولی شوې وه او کرابیه داسې ښکارېده د بیت الله ځای لکه د اوبو په سر زګ چې ښکاریه تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة یو قافله د جرهم قبیلې راغله أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدائم فنزلوا في کدا چې کومه بره لاره مکې ته راغلې دغه طرف نه راښکته شول شام طرف ته تله خو ګوره عربو کې دا قانون اوبو پسې ګرځېدل چېرته به چې اوبه پیدا کړې بیا به نتله عمل ته به یې اړولل في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء بره فضا کې مرغه ګرځېد هغه هم د زمزم اوبه لیدلې وې دې ته اراده وه چې راښکته شي لعهدنا بهذا الماء وبهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء دوه کسانې ولېږل اوبه یې راوړېل فأقبلوا قال وهم إسماعيل عند الماء فقالوا وتأذنينا لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن دیب جرهم قبیلې سردار د دې قافلې مشر ابراهیم علیه السلام اور هاجرې بیبي ته وویلې ویا هغه وړاندې ځای کې زمونږ قافله د موږ پړه واچولی دا زمونږ دوه کسان راغله اوبه یې راوړې نو که ستاسو اجازت یې دا د اوبو چینې سره موږ دلته آبادېدی شو دلته څه وخت پورې پاتې کېدی شو که نه تاسو موږ ته اجازت کوئ هغې ورته ویلې ولې نه او بیا ورته یو خبره وکړه ولکن لا حق لکم فی الماء دعوت به نه کوئ د اوبو دعوه به اوبه څکئ خو دا دعوه به نه کوئ چې دا چینه زمونږ ده
قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك إسماعيل وهي تحب الأنثى فنزلوا ووصلوا إلى أهله فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أرض د خلق ورسره ډیر ښه تعلقات مینه او محبت منهم وشب الغلام وتعلم العربية اسماعیل علیہ السلام ځوان شو عربي یاد کړه ځکه د دې ژبه سوریاني وه منهم وانفله فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما دا ډېر ښایسته و چې کله جرهم قبیلې وکته چې د دې ښځې زوی خو ډېر ښایسته ده او ښکلې ځواني ده زوجوه امرأة په خپل قوم کې چې کومه ښایسته جنۍ و هغه یې ورته ورکړه وماتت إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع ترکته څه معنا شو جي ابراهیم علیہ السلام د فلسطین نه راغی ډیره زمانه پس بیبي وفات د دفن ده او اسماعیل علیہ السلام جرهم قبیله کې واده کړی ده راغی حال احوال معلومه و طریقته د هغه دوو چې د پریښي یوې بیبي او یوې بچی نو د حال احوال معلومولو دپاره راغی فلم یجد اسماعیل تپوس یې وکړه کور یې پیدا کو اسماعیل نه و د ښځې نه یې تپوس وکړه ښځه خو یې نه پېژني چې دا زما سخر ده فقالت خرج يبتغي لنا ولا د کوره وته د موږ ته رزق پیدا کوي طلب د رزق پسې بیا ابراهیم علیه السلام د دې ښځې نه تپوس وکړه انګور نه پیژني خو یې نه ده خو وپېژنده چې زما انګور ده خو خو یې نه پیژني عن عیشهم وهیئتهم وایي ژوندم څنګه ده وخت هم څنګه تېرېږي فقال نحن بشر شکوه یې وکړه وی ډېر بد حالت کې و فی ضیق د رزق تنګي ده و شده نوره سختي ده په موږ باندې ډېره غریبي ده فقیري ده فشکت الی چې شکایت یې وکړه انبیا خو شکوه من الله نه خوښوي که نه قال فاذا جاء زوجک نور وی چې ابراهیم علیه السلام ته د دې ستم ونه که چې ته چای اوبه ته څوک یې د کوم ځای نه راغلی وای ښه چې کله د خاوند راشي اقرئ علیه السلام زما سلام ورته وایه چې بوډا راغلی او په ته سلام وقول له او د سلام نه پس زما د پیغام ورته ووایه یغیر عتبة بابه ورته ووایه چې د کور درشل د بدله که د دې دروازې درشل د څه که بدله که درشل دې ته وایي چې دا دروازه په کوم چوکټ کې وي نو فلما جاء اسماعیل کانه آنس شی په کور کې خوشبو محسوسه کړه خوشبو د یو بشر فقال هل جاءکم من احد ښځې ته ویل ما نه پس څوک راغلی او کور ته وایي یو جاءنا شیخ کدا و کدا یو بوډا راغلی او دغه شان ته نښې وې او ستا متعلق تپوس یې وکړه او بیا ما نه تپوس وکړه د ژوند ما ورته وویل چې ژوندم فی جهدن په ډېره سختۍ کې ده و شدتن په غریبۍ کې ده قال اسماعیل علیه السلام دې ښځې ته وایي فهل اوصاک بشی آیا تا ته څه پیغام پرېښی ده قالت نعم امرني ان اقرأ علیک السلام اول دا چې مې خاوند دې راشي زما سلام ورته ووایه او دویم غیر عتبة بابک ورته وایه چې د کور د دروازې درشل د بدله ابراهیم علیه السلام پوه شو ذاک ابي دا خو مې والد صاحب وقد امرني ان افارقک او ما ته حکم کړی عتبه نه مراد درشل تی زما د دروازې درشل تی ما ته وایي چې دا پرېږده طلاق یې که الحقي باهلک طلاق بیان یې ورکوئ فتطلقها وتزوج منهم اخرى او تاسو یقین وکئ تاریخ کتابونو لیکلي چې اسماعیل علیه السلام خو وروستو نبي جوړیږي زوی د نبي ده نوسی د نبي ده نو د دې وجې نه دی ډېر ښکلی و ښه ځواني وه چې په کومه ورځ یوه طلاقه کړه په همدې قوم کې د دې نه ښایسته جنۍ بله ورته خلکو ورک فلبس عنهم ابراهیم ما شاء الله ثم اتاهم بعدو بیا ډېره زمانه پس بیا راغی چې کله تاسو ګورئ کتاب ته بیا یې انګور وه په کور کې هغې ورته د چای اوبو ستم وکړه ورته ویل خاوند د چیرته روي طلب د رزق حلال پسې وته یبتغي طلب د رزق حلال پسې وته وی خطا سو څنګه د دې د ژوند او د حال تپوس وکول نه نو به خیر د دې الله شکر ادا وی الحمدلله ډیر ښه ژوند او ښه حالتم د وسعتم د هر څه ډیر دي او د الله ډیر تعریفونه وکړه ورته ویل تاسو څه خورئ وی غوښه که یعنې دلته مال حلالیږي ویل اوبه ویل الماء دغه چینه ده
وی اللهم بارک لهم فی اللحم والماء خدای همیشه پې باندې غوښې خوره او اوبه پې باندې څکه نبی علیه الصلاة والسلام وی ولم یکن لهم یومئذ حب د دې خلکو دا غوښه ولې خوراک وه مستمره وخان بالالیدل او دا چیلې او ګډان وی په دې زمانه کې په مخ د ځمکه نور دانې نه وی جوار غنم وربشې سبزیجات هېڅ هم نه ولو کان لهم دعا لهم فی که د دې غوښې نه علاوه دلته بل څه میلاوېدی چې غوښې ته ابراهیم علیه السلام دعا کوله چې الله دا ورته ډېره ډېره ورکه بیا به یې هغه نورو شیانو ته هم کړې وه چې غنم هم ډېر ورکه جوار هم ورکه وریجې هم ورکه او دا نور سبزیجات قال فهما لا یخلو علیهما احد بغیر مکه فهما لا یخلو علیهما احد اوبه او غوښه نه به و خالی د دې دواړو نه یو کور په بغیر د مکې نه الا لم یوافقه مکې نه غیر چې نورو ملکونو کې خلک و هغوی ته به دا دواړه ډېر کم میلاوېدل سبزي او دانې به ډېرې وې فاذا جاء زوجکې او ګوره ورته وایي چې کله د خاوند راشي زما سلام ورته ووایه او ورته ووایه یثبت عتبة بابه ورته ووایه چې د خپل دروازې درشل مضبوطه که چې کله اسماعیل علیه السلام راغی بیا په کور کې د والد صاحب خوشبو محسوسه کړه ښځې ته وایي څوک راغلی و یو بوډا راغلی و حسن الحیا ډېر ښایسته و ډېر نوراني و واسنت علیه او د دې سړي ډېر تعریفونه وکړه فسألني عنک او ستا متعلق یې تپوس وکړه ما ورته ویلې تلی طلب د رزق حلال پسې بیا ما نه د ژوند تپوس وکړه ما ورته ویل چې ډېر ښه ژوند هم ده بیا ما ته یو حکم وکړه چې دا د خاوند ته ووایه فاوصاني بشی قالت نعم وی ښه دا څه درته ویلي دي وایي او په تا یې سلام ویلی او دا حکم یې کو چې د کور درشل د دروازې درشل مضبوط که اسماعیل علیه السلام پوه شو ذاک ابي و انت العتبه دا راغلی مې پلار او ته زما د دروازې درشلې ما ته حکم کړی د تا نه خوشحاله شوی د تا شکریا دی الله ادا کړی د تا نه شکري نه ده کړی او تا یې قدر کړی ان امسک ما ته ویلي چې دا بیبي په نکاح کې ځان سره وساته ثم لبس عنه ماشاء الله ثم جاء بعد ذلك و اسماعیل یبری نبلا او په دې وخت کې اسماعیل علیه السلام دغلته چې کومه ونه وه دې لاندې به ناست و غشي به یې جوړول تحت دوحه لاندې د ونې نه تحت دوحة قريبا من د دې ټکي مطلب بیان کړه کنه فصنعنا کما یصنع الوالد بالولد اسماعیل علیه السلام وای چې والد صاحب راغی زه د زمزم چینې سره ونه و دلته ناست ومه موږ دواړو هغه شانته معانقه مصافحه وکړه لکه پلار چې بچی سره کوي او بچی د پلار یعنی په معانقه کې تقبیل د جبهه او د اوږې دا به بچی د پلار کو او پلار به په خدینو باندې او په جبهه باندې بچی ښکلول ثم قال يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني تبا زما مدد کوي وقال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة دلته د شګو یو ډیری وه او د دې نه غیر چاپېره وی دلته بیت الله بنیادونه دي قواعد من البیت ما ته ویلي چې دا جوړ کړه قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الله من خو جوړه کړو زمونږ مهنت قبول کا بیا اول طوافونه هم ترېنه وکړه چې څومره دیوال اوچت ده 28 ګزه اوچت ده نو هغه ابراهیم مقام ابراهیم کاڼې خوازه وه بس هغې باندې به ولاړو هغه کاڼې به بره لاندې هم ته بره به هم ته ښکته به هم ته لاندې به هم ته بره به هم ته لکه خوازې وبه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين ابراهيم وبين اهله ما كان خرج في اسماعيل وام اسماعيل ومعهم شنب فيها ماء فجعلت ام اسماعيل تشرب من الشنة
فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة. اسی بدے ٹکی باندے پوئی شوئی تاسو لما کان بین ابراہیم و بین اہلی ما کان اسی او اشاره خورتو که کنه د ساری بی بی او د هاجری بی بی په خپلو کې تلخ کلامی راغله یوې بلې ته قسم وکړه چې وینې به درنه بیوم پرېږدمه دی نه ابراهیم علیه السلام وایي چې دا اوس په یو ځای یو کور کې نشي پاتې کېدی نو وایي دا به درنه لرې بوځمه نو دی بېرته تېنه فلسطین نه راوسته بیت الله شریف ته ما کان نه مراد د الانجا خانداني هله حتى قدموا مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعتهم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادتهم من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشند ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا شابه دا اوس تیر فلما بلغت الوادي سعت أتت المروة وفعلت ذلك أشواطا ثم قال لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل بچی داسې جړل تا به ویلې چې قریب الموت د اوس مړ کېږي فلم تقر لها نفسها مور ته قرار ورانغی بس منډې را منډې وهلې چې اوبه پیدا کړي یا څوک پیدا کړي فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمنا السبع ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا ډېر عجیبه نه وه چې یو صحرا او یو بیابان ده او یوه دشته ده انیس پکې نشته مونس اوبه پکې نشته خوراک پکې نشته یو مور او یو بچی او بچی دومره تږی چې قریب یې الموت فقالت أغف إن كان عندك خير فإذا جبريل قال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض قال فانبثق الماء خپل وزر باندې د ازمکه ووهله ولته چینه راووتل إسماعيل فجعلت تحفل قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وبركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها قال فمر الناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم انذروا ذلك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء فبعثت رسولا مرغان دلته را پیدا شو ځکه مرغان هم اوبو پسې راځي دې نه مخکې وایي مرغم دلته نه ول فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذن لنا أن نكون معك أو نسكن معك فبلغ ابنها فنجح فيه امرأة قالت ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إنه مطلع تركتني قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل مطلع ترکتی زور زم حال احوال اخلم دی هغه دوو متروکینو چې ما پریخي دي په هغه وادي کې هغه یو مې ښځه او یو مې بچی فقالت امرأته اذهب يصير قال قولي له إذا جاء غير عتبة باب بيتك فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إنه مطلع تركتي فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب بصيد ذهب يصيد فقالت ألا زتله مونږ ته رزق پیدا کوي فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم ښکار به یې کو دا غوښه ځکه ډېره وه چې ښکار حیوانات د وخانه وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بردة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال يا لي إنه مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له غشي جوړول دا د غشو کسب الجرهم قبیلې نه یاد کړی و إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطيع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذا أفعله كما قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل ينابل الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل ينابل بخپل ابراهيم عليه السلام دواړه کار نه شو کوي چې هم د دیوال جوړي هم د کاڼي راوړي نو د دیوال جوړه او بچي ورته کاڼي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وبه قال حدثنا الى اخر النبي قال سمعت ابا ذر قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنه ثم انما ادركت الصلاه دا ګوره د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې د ورنه بیت المقدس سلیمان علیه السلام زر کاله پس جوړ کړي دا کم نسبت چې د 40 کلو وای یا دا به نسبت د بنای ملکی ده
اول فرشتو بیت الله جوړ ک بنا بیت رب العالمین عشرة فخذهم ملائکۃ الله الکرام فادم نو چې اول فرشتو کعبه جوړه کړه څلوېښت کاله پس بیت المقدس جوړ کړه سوال پیدا کیږي چې بیت الله خو ابراهیم علیه السلام بیت المقدس سلیمان علیه السلام د دواړو منځ کې زر کاله او دلته وایي څلوېښت نو تب وایي چې دا نسبت د ابراهیمي او سلیماني بنا نه ده دا د ملکی بنا ده فرشتو چې اول بیت الله جوړ کړو نو څلوېښت کاله پس بیت المقدس جوړ او دویم جواب دا وکړه چې دا نسبت د ابراهیمي او یعقوبي ده اسماعیل ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړ کړ او یعقوب علیه السلام من وصی ده کنه نو د نوصی څلوېښت کاله پس بیت المقدس جوړ کړ وبه قال حدثنا الى اخر انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله ان ابي بكر اخبره عن عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردون على قواعد إبراهيم اقتصروا عن قواعد إبراهيم د هغه د ابراهیم علیه السلام بنیاد پرې خوده څنګه پرې خوده د حتمی شریف بهر ک کنه تاسو مخکې ویلی و انس صاحب سم ویلی و څو قسمه تغییر او تبدیل پکې راغی درې قسمه قریشو په بنا ابراهیمی کې ابراهیمی بنا کې دوه دروازې وي یو شرقي بل غربي دویمه دا وه چې درشل په ځمکه اوس دروازه یې وه او درشل دومره اوچت ده چې ته د خپو په ګوتو باندې ودرېږې نو لاس به دې وررسي او دریم حتویم دا د بیت الله حصه و دا یې بار کړه دا ستا قوم قریش ډېر قریبه د زمانه د دې کفر ته که زه ډارېږم چې دی کې به فتنه کنه دا به مې وران کړی او بیرته مې د باباجي په طریقه باندې جوړه کړې وله لئن كانت عشر سميت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم اوس په دې خو پوه شوې کنه رسول الله مبارک استلام د دې دوه رکنینو ولې نه کو چې هجر مقام هجر دغه ته نږدې ده د حجر اسود ته او د هجر معنا دا د حتویم سره دوه رکن دي رکن عراقي او رکن د دې استلام ولې نه کو ځکه حتویم بهارو دا دوه رکنه دام بهارو په خپل اصلي ځای باندې جوړ شوي نه او د دې استلام نه ده کړی او د رکن یماني او د رکن حجر اسود چې په خپل حال ابراهیمي باندې پاتو د هغې استلام یې کوله وبه قال حدثنا الى اخره اخبرني ابو حميد الساعدي رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد وبه قال حدثنا الى اخره انه سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هديه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فهدي هذه فقال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاه عليكم اهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليه قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما دا مخکې تیر شوی سوال او جواب سره اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبه قال حدثنا الى اخر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمد الحسن والحسين ويقول دمونه بیا چول په حسن او په حسین باندې او بیا به ویل چې تاسو بابا جان ابراهيم عليه السلام به اسماعیل او اسحاق عليه السلام دمول اعوذ بکلمات الله التامه پناه غواړو دی الله په نومونو باندې او دی الله په اسماء الحسنا باندې چې مؤثر پر اثر سریع الاثر کامل او مکمل دی ملک مات څه ویلې تامته څو معنا مې وکړه سریع الاثر پر اثر کامل الاثر کامل او مکمل دی دی الله نمونه من کل شیطان زتا سو د موما د هر اثر شیطانی نه چې تاسو الله وساتي وهام او د زهريله حشراتونه چې زهريله حشرات تاسو ونه چې ومن كل عين لامه او د هر نظر باز د سترګونه لامتن معنا بسکو جامعه للشر على المعيون جامعه للشر دا څوک چې نظر باز یغه ته سوی عاین چې څوک له نظر کې هغه ته سوی معیون
د عین د سترګې نه زهریله مواد جراثیم وځي او معیون باندې واقع کېږي جمع کېږي هغه پرې باسي. باب قول الله عز وجل ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه. ګوره دوی ته خبر ورکړه میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه معزز میلمانه چې راله د ورته چیلۍ اسخی ورید د ټولو نه اول د پرتکلف او میلمستیا بنیاد په مخ د ځمکه ابراهیم علیه السلام ایښی اذ دخلوا علیه خو فرشتې وې که نه لا توجل لا تخف إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وبه قال حدثنا إلى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني کچیرته دغه رب أرني كيف تحيي الموتى ابراهیم علیه السلام د شک او تردد په بنیاد باندې ویلی وي نو خو بیا موږ ډیر حقدار یو په شک او تردد د ابراهیم علیه السلام نه. څه معنا شو انسه یعنی موږ اولاد یو موږ شک او تردد نه را کړی په احیاء الموتا کې نو ابراهیم بیا څنګه وکړه نو که د شک او تردد په بنیاد وی بیا خو موږ ډېر حقدار یو چې شک وکړو موږ یې نه کوو نو هغه نه ده کړی شک او تردد بلکې لیطمئن قلبي چې د اطمینان اعلی مرتبه ماته حاصله شي او عین الیقین چې په سترګو باندې وینم. اوس خو پوه شو په دې که نه ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد او آوي الى ركن شدید چې کله فرشتې ورغلې د ښایسته هلکانو شکل کې قوم پرې راټول شو رامنډې وهلې چې هله راوباسه د هلکان نو د لوط علیه السلام زړه تنګ شو وایي خدایه کاش کې زما یو قبیله وای مضبوطه چې ما ورته پناه ور وړې وای. آوي الى ركن عام تفاسیر معنا څه کوي یو قوم قبیله مضبوطه چې ما پناه وړی زه خو یو کور یم او دا قوم بدعمله د زما د میلمنو بې عزتي کوي لیکن بعضې مفسرین وایي آوي الى رکن شدید زه به اوس پناه وړم خپل لوی ذات ته چې مضبوط قوت والا د هغه نه به پناه وړم. وی ګوره یوسف علیه السلام 7 کاله 7 میاشتې 7 ورځې 7 غنټې جیل کې تېرې او د مصر بادشاه ورته جواب ولېږه چې راشه هغه ویلې نه زه تر هغې نه درځم چې زما صفایي ونه شي زه ولې دا 7 کاله 7 میاشتې 7 ورځې په جیل کې بې ګناه پروت یم اول د مصر د افسرانو ښځو نه زما تپوس وکړئ زما صفایي وکړئ زما صفایي نه پس دی وای نبی علیه السلام وی که زه د یوسف علیه السلام په ځای باندې وای او په اول ځل ما پسې د بادشاه سړی راغلی چې بادشاه دې غواړي نور جیل نه راوځه وای زه به تللی وای د دې معنا دا نه ده چې یوسف علیه السلام افضل ده د نبی علیه السلام نه یا چې دا وی آوي لا رکن شدید په دې دواړو کې نبی پاک مدح او تعریف د حضرت لوط علیه السلام د صبر او تحمل او برداشت کوي او د حضرت یوسف د صبر او تحمل او برداشت چې دا کم جیل کې دی و دا ځمکه کې دننه او 300 پوړۍ باندې به کوزېدې ځمکې ته تقریبا په ځمکه کې 4-5 چته لاندې و وی دغه جیل کې به چې ما په سړی راغلی فوراً به څومره لوی صابر هغه ورته وایي راځه بادشاه دې غواړي وایي نه اول چې زما صفایي نه شوي زه له جیله نه وځم دی تعریف کړی دا مدح یې کړی دا د حوصلې د یوسف علیه السلام وایه باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وبه قال حدثنا الى اخره عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلان قال فامسك احد الفريقين تاسو بابا جان اسماعیل علیه السلام غشي جوړول هم او غشي وارول هم اله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم فقالوا قربان تل دوی سره نو مونږ خو نه شو ګټای وای زل دواړو سره مال باب قصه اسحاق بن ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عمر ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه دا خو به يهودو ویلې کنه چې کله یعقوب علیه السلام وفات کېده نو بچو ته د یهودیت درس ورکړی او وصیت او تعلیم یې کړی آیا تاسو حاضر وئ چې کله مرګ راغی یعقوب علیه السلام ته اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك نو یهودیانو نسوارو چې تاسو وایئ چې هغه د یهودیت او نصرانیت نو دا خو شرک ده او هغه د توحید وصیت کړی نعبد الهک و اله ابائک بچور دی لاله وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اكرمهم اتقاهم قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله
قالوا ليس عن هذا نسألك قال عن معادن العرب د عربو د قبایلو تپوس کوي چې کومه بهتر ده وی او جیل قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في چې کم اسلام نه مخکې په عربو کې کومه قبیله شریف او معززه وه بعد الاسلام با مکه قبیله شریف او معزز خو په دې شرط اذا فقیهو چې د دین د مزاج نزان خبر کی دین اومانی او په دین عملو کې وبه قال حدث باب مولود من قال لقوم يتأثرون الفاحشة إلى فساء مطر المنذرين وبه قال حدثنا إلى او د لواتت کو نو خزم دا سوا چې کا ګوره د نبی خزه کافره کېدې شي خو بد عمله بد کردار نشي کېدای ما بغت امرات نبی قد دومره وا چې د خپل خاون په خلاف د قوم مدد کو نو چې کله به میلمانه راغله او امرادان به کور کې به ور بلکې قوم ته به پته و چې میلمانه راغلي او امرادان دي نو لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل چې تاسو د لواتت ولې کوئ دینه منع شئ دا خو ډېر قبیح عمل ده بس نه منع کېدل هغه فرشتې اول ابراهیم علیه السلام ته راغلي د بچي زیری بیا ده ته راغلی دی وډار شو چې دا خو امرادان دي اوس به قوم راغی څلور طرفه په دیوالو په دروازه کوشش کو قال هؤلاء بناتي هن اے خلق دا زما لونه دي دې سره نکاح کوي زما د میلمانو بی عزتی مکو خو هغه ویل چې اے لوطا انک لتعلم ما نريد فرشتي ورته ډارېږه ما منګ راغلی دوی به هلاکیږي وای کله وای سحر وای د سحر برانږدې نه دومره اندازې ته د دلګیره کړه ولا وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للود ان كان لابي الى ركن شديد اصل کې رکن ویلي مضبوطه پناهګاه مضبوطه پناه دو معناګان دي یو معنا مجازي ده او بل معنا سنوله مضبوطه معنا پناهګاه حقيقي معنا سره الله پاک دی الله نه مضبوطه پناهګاه بل شپه کائناتو کې نو زه بس الله ته به پناه وړم نو چې تاسو ظالمانو نه مې خلاص کړي یا مضبوطه پناهګاه معنا مجازي واخله چې د یو چا قوم قبیله مضبوطه وي که زما قوم قبیله مضبوطه وای ما به هغې ته پناه وړې وای او تاسو به بیا زما د میلمنو بې عزتي نه شوه کولی باب قوله تعالى فلما جاء لوط القوم على لوط المرسلون قال انهم قوم تاسو خو ناشنا خلک یې ځکه فرشتې د نوجوانانو امرادانو په شکل کې راغلي وي انکرهم ونکرهم واستنکرهم د ټولو معنا یو د ناشنا ګڼل او ناشنا ښکارېدل يهرعون يسرعون دابر آخرة صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين لسبيل لا بطریق د دې کلی په شارع عام باندې دي په شارع عام باندې دي د شپږ خاریه د قوم لوط دا چې خدای هلاک کړي دي د ناظرینو دپاره عبرت ده او د دې آبادي په شارع عام باندې ده فتولى بركنه بمن معه نو لوط علیه السلام روان شو ساره د هغه نه چې د ساره و لأنهم قومه لأنهم قوة د قوت یعنی چا چې دی منلی و یوه لورې وه دوه لوریانې وې څلور داسې الواتر کنو ولا تمیلو الی الذین ظلموا دې باندې خدای درې عذاب نازل کړ کنه لواتر ډېر قبیح عمل دې باندې ما په 2015 او 2016 کې هغه وخت کې د موبایل د کیسې نه وې نو دا ټیپونه براتله ریکارډینګ به کېده په جلالین شریف کې مزورات اللواته د لواته د دې عنوان باندې 2 کیسټ ډکې شوې وې درس کې نو یوه کیسټ یوه نیمه غنټه وه نو 2 کیسټ 3 غنټې وې هغې کې د لواتت د بنیاد او د لواتت موزر اثرات فاعل ته مفعول ته معاشرې ته هغه هم بیان کړی نو تاسو یقین وکړئ هغه وخت کې د کباړي بازار به اوس یا بنی ما ته پته نشته د کباړي بازار کې دا کیسټ ډېرې صفام وی ریکارډینګ والا راغلی و په یوه ورځ کې زموږ خادم ته وی چې 1.5 کیسټ یې ووتې ځکه چې دا ډېره عجیبه موضوع وه او مفصله مدلله پکې بیان شوې وه انتهایی قبیح عمل ده که تاسو ځان خبروئ د دې نه نو یو کتاب ده الفقه علی المذاهب الاربعه فقه علی المذاهب الاربعه دې کې وګورئ چې څلورم د دریم جلد فهرست راواړوئ باب اللواتت الله دې زمونږ او ستاسو چرګان چرګوټي او پیشوګان هم د دې نه وساتي ډېر مردار عمل ده
وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن مدكر سو خواهشمن شته چې دینه عبرت والیل باب قول الله عز وجل اذا ثمود اخاهم صالحا اخاه معنا د دې قومي ورور دا نه چې نسبی ورور د دې قوم سړی صالح علیه السلام وقوله كذب اصحاب الحجر المرسلين الحجر موضع ثمود واما حرف الحجر حرام وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجر وحجر ګوره دا حتیم تم حجر وای اله دا حجر په معنا دی محجور لکه حتیم په معنا دی محتوم کټ کړی شوی نو دا یو علاقه د مدینې نه چې شام ته ځي مخې ته راځي وما حجرت عليه من الارض فهو حجر ومنهم سمي حتيم البيت حجرا كانه مشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول ويقال للانثى من الخير حجر ويقال دا د لغت تفسیر د یو حجر د باره کوي چې دا یو علاقه ده ځان لپرتر نور و آبادو سره نه ده لګېدلې اما حجر اليمامة فهو المنزل وبه قال حدثنا الى اخر عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال اذ كذب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كابي زمعة وبه قال حدثنا الى اخر عن ابن عمر ګوره ذو عزتن د خلکو په نسبت باندې صاحب عزتو چا چې د صالح علیه السلام غوخه دا خو په طریقه د خرق العادت راوته وکنه د لسو میاشتو بلار به قوم فرمایشته معجزه بیا تیار شو د دې اوخه د وجلو د پاره یو سړی دا سړی څوک ذو عزه د خلکو په نسبت باندې معزز و منع او د خلکو په نسبت باندې صاحب قوت او طاقت په خپل قوم کې بدمعش وکنه لکه ابي زمعه سره ول تشبيه ورکړه و ابو زمعه په خپل قوم کې بدمعش طاقتور او زورور او قدار په قوم لوط کې بدمعش طاقتور او زورور هغه یو خزه او دوی لوریان ورډمه ورانډي وي هغه محفل شراب جوړ ک غړې دي قدار باندې خډر شراب وسکل ورته ویل چې دا او خمړک بس هغه د شراب په نشه کې وو او د خزه ورته ویل کدا د مړک زو زما دواړه لورګان لتانه قربان چې سره سره کې یا لکه هغه آیات شریف وای کنه فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها خدای په عذاب الشاب وبه قال حدثنا الى ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوه تبوك امرهم الا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها تبوک ته چتونو په حجر د صالح علیه السلام د قوم په آبادی تیرېده الته کویان و چینه و دا وبو نسکي څاروي ته ورنه کوي او وړ په باندې وناغه کوي واړه لمده نه کوي پده هغه حضور پاک ورته ویل دی ویل چې من خو بر اخیستې وی وړم په هغه غلي دي او حضور تل و یحریق ذلک الماء دا وب به ته واړوي او دا وړ نه روټي په خانه کې دا وخانو ته ور کې دا ونه خوري زکه دا د هغه علاقې دي چې دلته خدای عذاب را لګي دي کې د عذاب اثرات دي وابي الشموت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلقاء طعام وكان ابو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل بمئة وبه قال حدثنا الى اخر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض حمود الحجر واستقوا من بيارها واعتزلوا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهدوا کمی وبې چې لا خښتې وي د کویانو نه وړی پیاغه غلیو وې دا ورکې وخانو ته دا غلې شوی وړ تاسو ونه خورو به توي کوي كانت تردها الناقة والهشام. وبه قال حدثنا إلى النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر فقال لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين. ګوره قاعده دا ده چې کله سړی په داسې آبادۍ تېرېږي چې د هغه آبادۍ خلک الله هلاک کړي لکه موتا په خپله ژبه څه وایي ملکه غوږ ورته کېده اقوام سابقه سالفه ماضیه مهلکه معذبه یاد دې شو نه دې یاد وی وایه اقوام سابقه سالفه ماضیه مهلکه معذبه اقوام سالفه سابقه معذویه مهلکه معذبه چې په دې علاقه تیریږي نو یو خدا ده چې داسې به ګوري دویم جاړی با خوا دې خوا به نه ګوري خاندې به نه او هلته به ناسته نه کوي او هغه ځای نه به څه راخلم نه لکه اوبه وغیره ذالکه ځکه دې کې د عذاب اثرات دي
اسنه چې تاسو باندې عذاب راشي لکه د دې ځای په باشندگانو چې راغلی اوس که تاسو د ویډیوګانو کې کتلي بعضې ډېر بې عقله دي دا هجر ته چې لاړ شي هجر ته په دې چې حضور تېرېده که نه نو سر مبارک یې ښکته کړی او جړلې او صحابه ورته ویلې چې وجاړئ دا هغه ځای ده چې د خدای قوم هلاک کړی دا د هغې کانډرات دي اوس خلک هلته ځي د سیاحان کالین یې اوارې کي ولته پخلي کوي خنداګانې کوي چاکې وهي او دا ډارېږي نه چې په مونږ خدای عذاب راونه لي حضور وایي که تېرېږم په منډه باندې تېرېږئ کینئ مه وجاړئ خاندئ مه د هغه ځای اوبه مه استعمالوئ اوس هلته ویدا سیاحان ځي او ویډیوګانې جوړې وایي ثم دخلنا برداء وهو على الرحل وبه قال حدثنا الى اخر ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا المساجد الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باغين يصيبكم په جاړه کې تېرېږي هسې نه چې په تاسو باندې هغه عذاب راشي کوم په دی راغلی وه باب قوله تعالى ان كنتم شهداء حضر يعقوب الموت آیا تاسو وایي هغه وخت کې چې یعقوب یهودیت کله پیدا شوی ده او نصرانیت دا خو د موسی علیه السلام نه پس پیدا شو یعقوب علیه السلام کله تېر شوی والظالمانو تاسو هغې وخت کې چېرته ویله وبه قال حدثنا الى اخر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين ګوره کریم ابن الکریم ابن الکریم معزز زوی د معزز زوی د معزز شریف زوی د شریف زوی د شریف زوی د شریف یوسف علیه السلام یو دا یو شریف شو دا د یعقوب علیه السلام زوی دام پیغمبر دا بل شریف شو د اسحاق علیه السلام زوی درې دا بل شریف شو ابراهیم علیه السلام څلورم نیکه دا بل شریف شو ښه نو په دې واقعاتو سره لوی لوی نشانات د سوال کوونکو لپاره باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف واخوته آيات د یوسف علیه السلام او د د ورونو په واقعه کې عظیم نشانات او د قدرت نښې او کرشمې دي د سوال کوونکو لپاره وبه قال حدثنا الى اخر ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وبه قال حدثنا إلى آخره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر نصلي بالناس قالت إنه رجل أسيف متى يخرج مور بیبي ورته وایي مرض وفات کې حضور ویل ابو بکر ته وایي چې جمع ورکي مور بیبي ورته وایي انه رجل دا زما بابا جان ابو بکر داسې یو سړی ده آسیفون الک رحمت الله چې ما ویل آسیف ته احسان الله ته وکړه د دو د آسیف په منځ کې 2555 کیلومتره فاصله ده 2555 کیلومتره ده خو بره آسیف په ځمکه وی دا آسیف د آسیف هغه چاته و چې زړه یې نرمي او ډېر زر جاړي چې زړه یې نرمي او ډېره یاره جی زما بابا جان ابو بکر ته خو تاسو امر کوئ ستاسو په ژوند کې ستاسو محراب او ستاسو مصلی باندې هغه نشي ودرېدی زړه یې نری ده نرم ده او ژاړي عمر ته ووایه هغه لږ سخت ده متا یقوم مقامک رقه که ستاسو په ځای ودرېږي نو په ژړا به فعاد حضور بیا ورته ویلې موري ابا بکر فلیصلي بناس فعادت مور بیبي بیا جواب ورکړه چې انه رجل نصیب شعبه وی په دریم یا په څلورم ځل باندې حضور غصه شو عایشه ابید غصه څنګه وکړه ان كنا صواحب یوسف ان كنا صواحب یوسف تاسو خدا سوې لکه د مصر د بادشاهانو د افسرانو ښځې چې یوسف به یې تنګو چې ته د زلیخې ومنه ته د زلیخې تاسو ته همغه کار شروع که اوس ما سره سوال و جواب که مکوه موری ابا بکر ابو بکر ته ووایه او خدای و رسول د دې نه انکار کړی چې یو ابو بکر د په یو قوم کې او بل څوک د په مصلی باندې ودرېږي ځان نه مه زلیخه جوړوئ او مه د زلیخې یاران یل وبه قال حدثنا الى اخر النبي رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا ابا بكر رجل كذا فقال مثله فقالت مثله فقال مروا ابا بكر فانكن صاحب يوسف اما ابو بكر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم یعنی ستاسو مثال دی هغه ښځو په شان ته رجل يقيض به
وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجي على شبن ابي ربيعه اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين قنوت نازله ده کنه خدای ضعیفان مظلومان را اخلاص کا او ظالمان پاسمانی صاعقو تبا کړ اللهم اشتر وضعك على مضر اللهم اجعلها سنين كسنين قاطب را ولو وکال لقد یوسف علیہ السلام زمانہ کې د مصر په خلکو راوستي ول وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله ولد لقد كان ابي يا ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم اتاني داعي لاجرته وبه قال حدثنا الى اخره أن عائشة قال سألت أم رمان وهي أم عائشة رضي الله عنها أما قيل لا أما قيل فيها ما قيل قالت بينهما أنا مع عائشة جالستان إذا ولجت علينا امرأة من النساء وهي تقول فعل الله بفلان وفعل قالت فقلت وخدای دې فلان کې ذلیل کې ما ورته ولې قالت انه نما ذکر الحديث و دې راته د افق د واقع یو ټوکړه ویله خدای دې فلان کې ذلیل کی بچي چې بتای تهمت لګولل فقالت عائشة أي حديث فأخبرتها قالت فسمع أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها دغه وخت پورې خو مور د شي پورا تفصیل لان خبره نه و بنافذن بدن ریک دې د راسل فقال ما لهذه قلت حما أخذتها من أجل حديث تحدث به او هغه د افق واقعیت چې دا غینه خبره شو نو تبه پیراله فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني دا حدیث هلته مختصر راوړاله کا مغازی کې تیر تفصیل سره والله المستعان على ما تصفون فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ما انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا دا وګوره کنه دلته روایت مختصر دا افق واقع مغازی کې څومره تفصیل سره دا ټکه کله ویل ته اوس مالک پوي کې کنه یاره زما ذهن نه وته ده بحمد الله لا بحمد احد دلته څومره اختصار شوی په دې روایت کې ال د خډیرو کو تفصیل د چې حضور راغی کینه سه پریشانو او بیا ماته ولې شي انسان کمزور ہے که څه ګناه خطا شوی د دنیا عذاب آسان ده وې ما داجی ته داجی جواب ورکول زنه شم ورکوي بیا مې مور ته چې امي جواب ورکول زنه شم ورکوي بیا ځکه کم عمر او غم جنوم کینا سموخ کې مې و چکړې ما ورته چې کزه تاسو ته چې مان دا ګناه شوی دا الله ته پته ده ګناه مې نه د کړو کوی نه مې د کړی تاسو ایمان نه نو زما استاد مثال دی یعقوب علی السلام د پلار او د هغه د بچو ده یعقوب علیہ السلام څول والله المستعان زم دا وایم بس الله نه مدد غواړم دینه پس به ته وځم سم حضور باندې وحی شروع چې وحی شروع ولا سیاتون را لزما په برات نو چې څنګه وحی کیفیت ختم شو حضور ویل مبارک شایشی الله ستا صفای وې زما مور ماتول ورپات د حضور شکریا ادا کا ادب او احترام او تعظیم وې ما ورته والله کنه د نبی پاک شکریا ادا کوم ولا کنه د پلار نه د مور د اچا لا بحمد احد بحمد الله زبر خدای شکر ادا کوم چې زما صفای الاسمان راولېګل لا بحمد احد نه د پلار شکر ادا کوم نه د مور او نه د نبی پاک خبر به رې نه کنه شیخ صاحب وشم وبه قال حدثنا الى اخر انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رايت قوله حتى يستيسر الرسول وظنوا ګوره اوس دار د خیر د دغم رخو وای کنه چې دا تفصیل په کم ځای کې تیر شوی دا یو مخفف قرات دا بل مشدد قرات کتاب التفسیر کې تیر نشو دی خدای ولی کتاب التفسیر کې ک مخفف شې د دې معنی سره او ک مشدد شې د دې معنی سره ګوره وزن حتی چې مایوس بشو انبیاء کرام وزن ګمان به او ک ظن کې ضمیر چاته راځي شو انبیاء انهم بیا ضمیر انبیاء او ته چې دان بیا قد کذبو ک مخفف قرات شي معنی دا چې منګ ته د اسمان له طرفه د امداد څخه خبره شوی و ګوندې هغه کې منګ ته دروغ ویلې شوی دا نسبت صحیح ده دا چا بچ کوزیبو مخفف قرات ویلو دا معنا به مور بیبي څومره غوسه کېده و انبیام چیرته مایوسه کېږي انبیام چیرته دا وایي چې د الله له طرفه منګ ته دروغ ویلې شوی امداد رانغی مشدد قرات کذبو حتی اذا استيأس الرسل چې انبیا به مایوسه شو د نور خلقو د ایمان راوړلو نه وزونو انبیاو به دا ګمانو که انهم چې منګه قد کذبو اچا چې منلیو
اسنه چې هغوی زمونږ تکذیب وکړي چې تاسو خو موږ ته ویلې چې امداد راځي امداد خو رانغی که نه دې کې اوس څه قباحت شته زمونږ مصدقین بیرته زمونږ څه ونه ګرځي دا د مخفف او د مشدد قرأت خبره او ضمایرو کې وظنوا اذا استيقظوا كذبوا تفصیلی خبره په کتاب تفسیر کې تیر ده وای او كذبوا قال بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم دا ګوره مور بیبي وي قسم په خدای دی انبیاء دا یقینو ان قومهم كذبوهم كامداد رانغه نو زمون قوم به زمون تکذیب وکړه فقالت يا مريم لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها او كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك یا عریا دا تصغیر دی عروه ده یا خریا قسم په خدای دی انبیاء او یقینو په دې باندې چې امداد برازیل واما هذه الايه قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر مصیبتونه زیات سو امداد وزنډې ده هغه مایوس شول اله حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا ان اتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله د دې متبعين به زمون تکذیب ونه کی چې تاسو خو امداد راځي نو کله برازیل استيأسوا استفعلوا من يئست منه اي من يوسف لا تيأسوا من روح الله معناه من الرجاء وبه قال حدثنا الى اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم باب قول الله عز وجل وايوب اذ نادى ربه اركض اضرب يركضون يعدون الک ایوب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام مسیانو کې ده او نیکه ده او قانون دا چې په نیکه کې صفات پنوسی کې نیک صفات دی نیکه راځي نیکه مهمان نواز وکنو د مهمان نوازی بنیاد ابراهیم علیہ السلام یې خای کنه یعقوب علیہ السلام مهمان نوازو او ډیر غنیو الله ډیر مال ورته ورکړو خو ډیر امتحانات پیراله جلالین کې تاسو ویلی دي شیطان ته الله ویلی یو سجده دونه کو ګره یا ایوب علیہ السلام ته وی هغه به ولې ستا عبادت نه کی مال د ډیر ورکړی بچی د ډیر ورکړي جایداد دی ورکړي امتحانات شروع شو بیا پورا مال جایداد دولت ټول ختم بیا په صحت باندې بس بیماری ولګیدا اتلس کاله مسلسل بیمار وکنو مالداری ملاړه اولاد ملاړه هر څه بیا چې کله امتحان کې کامیاب شو الله تعالی هغه مړه مرته ژوندي کړه نور یې ورکه او مال یې ورکه او د پتاکو د سونې پتکی پیرا وریدل او د بر اخیستو څادر کې الله ورته یا ایوب بس دی نه دی وی الله ستا په دې مال او برکت هم څوک مړیږي وای شب وبه قال حدثنا الى اخر النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل ملخان د سونې پر اوریدل د شروع شو په لپ یا خستو په صادر کې اچولل فجعل يحني في ثوبه فناداه ربه يا ايوب ولتم مالدار نه پیدا کړي قال بلا یا رب ولكن لا غنا بي عن برکتک که څومره مالدار سم داستا برکات د ستاري برکاتونه استغنا نه ویل الله خاص کړو د خپل رازداري لپاره کوی تور کې ورسره مناجات کړو يقال للواحد والاثنين والجميع نجير ويقال خلصوا نجيا يغسلوا نجيا یعنی د خلکو نه را جدا کړي مناجات د براویا منبران د قومي اسمبلی ورسره او چې کله کوی تور کې ملاقات مناجات کو نو غي نه رازان تک جدا کړه والجميع أنجيا يتناجون تلقموا قال حدثنا إلى فإذا هي تلقموا دا یو امسا ټول امساګان ماران یون وړی کړه قال سمعت عمر قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف او دا د مړی او د غاړې سره چې کوم رګونه دي دا ټول ریک د دړه کېدل داسې فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجل تنصر يقرأ الإنجيل بالأعراب بيده فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى وإن أدركني يومك که زه په هغه ورځ باندې یم چې تا ته الله نبوت درکړي زه به ستا مدد وکړم مضبوطه دا جبریل دا صاحب الاسرار دا چې انبیاو ته وحی راوړیل چې کله د مدین نه را روانو توره شپه او باران او د کوی تور طرف ته یې څه ولیده کوی تورې ښي طرف ته اور یې ولیده هغه نورو که نه په اونه د کوسج کې او د ته څه ښکاره شو یخني و بیبي ته او خادم ته وایي تاسو کینې زه به اور راوړم که څوک یې لاره تې ورکوه لار به معلوم کوه
آنست وأبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس. قال ابن عباس بل لمبد ور المقدس المبارك طول اسم الوادي سيرتها حالتها والنهى التقى بملكنا بأمرنا هوى شقي فارغا إلا من ذكر موسى ردءا كي يصدقني چې هغه زما معاون شي او په خبره کې زما تصدیق کوي. ويقال مغيثا أو معينا ببطش يبطش ويبطش يأتمرون يتشاورون ردءا عونا يقال قد أرادته قد أردأته على د سره مې په دې کار کې مدد وکاله. أيعنتم عليها والجدوة قطعة غليظة یو ټوکړه مضبوطه په لرګي باندې د لرګي په سر کې اور تاسو ته راوړم چې لمبه پکې نه یله. سنشد سنعينك كلما عزرت شيئا فقد جعلت له عضدا. او د یو چا چې ته مدد کوي او د هغه مټې مضبوطه نو معاون به ورکوي. وقال غيره كلما لم ينطق بحرف او فيه تمتم. ګوره یا په فصاحت خبرې نشي کوی یا په ژبه کې تمتمه لکنت چې سړی کې بندي او خو تاسو ته پته واقعیه د هغه سکروټې چې خولې ته اچولی او فاتون یا سړی کوي که نه خبرې د ځان برابروي یا تک یا یا تمتا معنا ژبه کې د لکنت ده نو ستا په ځای به خبره څوک کوي؟ هارون علیه السلام. أزري ظهري فيسحقكم فيهلكهم المثلى تأنيث الأمثل امثل یقول بدینکم خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلي ساحرانو ته ویل فأوجس عظمه خوفا هغه اویا زره امساګانې واچولې نو دی په زړه کې لږ وډار شو چې خدای دا څه کوي خيفة لكثرة الخائف جذوع النخل على جذوع. چې کله ټول ساحران مسلمانان شو هغه ورته ویلې چې لو صلیبنکم فی جذوع النخل فرعون زه به تاسو ټول د کجورو په ونه کې زوړن کمل. خطبك بالك مساسا نستر الناس مساسا لننسفنه ان تقول لا مساس هغه سامری چې ورته سونه او چاندۍ نه څه جوړ کړي اوس خې نو خو میده ک او سامری ته وی چې ستاري پر میده خیره ده چې خدای دې داسې لیونی که چې منډې وهې او چې څوک د وړاندې کېږي هغه ته وایي چې لام احساس لاس مه راوړه او د خدای شان ده چې چا به لاس وروړه په دواړو به ته به راغله او باقي سخی میده کو سمندر او هوا ته وایي دا ستاسو خدای شول. لننسفنه لنضرينه الضحى الحر قصيه التبعي فلو قد يكون أن تقص الكلام. مور په صندوق کې واچو لور ته وایي مریم ته قصيه تر سمندر په غاړه زه ګوره چې دا صندوق کم طرف ته ځیل. نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. وقال مجاهد على قدر موعد ويتنيا لا قوع فالمكان صور. او تاسو به زما په دعوت او خبره کې کمزوري کېږئ نه پوره متانت سره به د فرعون د خدای محل ته دا رسویل او زمکه به وچه کړه صحیح سمندر و 12 لارې به جوړې شي هوا به پې ولګي ګلۍ به جوړې شي وچې الخلج الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنعا فنسي موسى هم يقولون هغه څه ویل سامري چا خو زرګر او ټوله سونای ویلې کړو د سکي ډانچه کې واچول سخی شو هوا او هغه خاوره چې د جبريل دی اصل خپونه ساتلی و هغه پکې واچول له خوار ویل اصلي خدای خو دغه د موسی تل کوی تورته او خدای دلته راغلی اخطأت رب موسی نه خدای ورک شوی ده او دا خلک نه ګوري چې دا د خدای څخه دی ته جواب نشي ورکوي شه. وبه قال حدثنا الى اخره عن مالك بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله وصي به حتى اتى السماء الخامسه فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح وباب قول الله وقال بس